سړی په لار باندې روانو بل یو سړی لګیاو قبر یې کنسته هغه ورته ویل وایي څه کوې وایي ځان له قبر جوړومه هغه سړی مشر سړی و هغه ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وایي ځان له قبر مه جوړوه ځان دې قبر ته جوړ کا او کما قال علیه الصلاة والسلام زمونږ استاسو دپاره ډېره د اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده یو خو موږ ته رمضان المبارک یو بهترینه میاشت چې په دې میاشت کې د انسان د خپل بنده سره تعلق جوړیږي او ضروری خبره ده چې دا بنده د خپل رب سره تعلق جوړ کی یو اعزاز خدا دے چې موږ ته الله رمضان المبارک را نصیب کړ او بیا دویم اعزاز دا دی چې رب العالمین تاسو ته دومره توفیق درکړ چې تاسو په تراوو کې ختم د کلام الله شریف سرته ورسو نن چې کومه دعا کیږي نو قبلیږي به انشاءالله او موږ ټول ضرورتمند یو موږ ټول په دې فکر او سوچ کې ناست یو چې ربه خبرې خو ډېرې سختې دي ربه مرګ چې کله قرآن بیانوي نو شدت دی پکې د برداشت خبرې نه دي موږ یې نشو برداشت کولی نه زموږ اعمال د دې قابل دي چې زه اوس دلته په تسلۍ باندې ښه په خوشحالۍ باندې دا خبره وکړم چې آو زه کامیاب یم ځکه کامیابي او ناکامي خو د رب العالمین په قبضه قدرت کې ده که د یو منځ په قضا کولو راونیولو نو ځان به خلاص نه کړو اوس به تاسو دلته بیان اورئ خو په دې خیال به نه اورئ چې تقریر دی په تقریرونو چغو چغو کې زموږ زندگی ختمه شوه تاسو هم په اورېدو اورېدو ستړي شوئ یو سوال دی یو زاری ده یو منت دی که نه ډیر په مشکله باندې رب العالمین زمونږ او ستاسو دا مجلس او ملاقات او ماحول را جوړ شوی دی اوس پکار دا ده چې دا ماحول ضایع نشي غوږ به نیسي او داسې به نیسي لکه بیمار چې ډاکټر ته غوږ نیولی او ډاکټر ورته وایي دا ګولۍ به 3 ټیمه خورې دا به په نهره خورې دا به په مړه خورې پرهیز به کې د ورته غوږ نیولی که نه دی پوهېږي چې دا ډاکټر زما خیرخوا دی اوس چې دلته نه کمې خبرې کېږي نو دا خبرې به زمونږ په معاشره کې په کار راځي داسې به نه چې په دې غوږ مې واورېدل د معمول مطابق او په دې غوږ مې وویستله نو بیا فایده نه کوي دا سرکشي به ختمول غواړي دا بغاوت به ختمول غواړي او الله سره به تعلق جوړول غواړي نو اوس به دلته په ناسته ناسته باندې یو احساس پیدا کېږي چې ربه سبا بله ورځ زه ملک الموت سره مخامخ کېږم وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق نو الله چې کله زه هغه سره مخامخ شم نو زه به څه کوم ما خو هېڅ تیاری نه دی کړی که سبا بله ورځ زما دا کټ زما د دې بنګلې د منځ نه اوچت شي او د دې شپې په تنهایۍ کې په دې تیارو کې زه دې خلکو په مخه کړی یم هلته زما جنازه وشوه هلته یو کنده کنستې د هغې ته قبر وایي هلته د خاورو بالغ
الته لوی لوی تیږې او سپینه کپړی رانه توکړي هغې ته کفن وی لوی لوی تیږې را باندې کېښودلې د خاورو څلی را باندې ودرو که نه نو ربه دغه د قبر زندګۍ سره زه سبا بله ورځ مخ کېږم ما خو تیاری نه دی کړی زه به څه کومه عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې تا له خندا څنګه درځي تا مرګ مطالعه کړی دی او ته بیا هم غیبت کې تا خپل مسلمان رور په قبر کې سملو کنه جنازه دې وکړه کنه اوازونه چې بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا دا خاموشه قبرونه تا ته څه ویل غواړي د الله بنده داسې په دې قبرستان باندې تیریږي فاعتبروا یا اولی الابصار لږ داسې خپه نیولی شه غوږ ونیسه محسوس کښه په مزار مې داسې چپ ولې تیریږي تورې خاورې خو اواز کولی نشي اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې حقیقت دی نوجوان اوسه پورې په دې غلط فهمۍ کې دی ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې مبتلا دی بې حیایۍ فحاشۍ کتلو کې مبتلا دی چې ته ورته وایې مه کوه الله خفه کېږي ځان له د آخرت دپاره څه وکړه ځان له د قبر دپاره څه وکړه ځان له د مرګ دپاره څه وکړه که الله دې خوشحاله نه کو ته ناکام یې که الله سره دې تعلق جوړ نه کو نو ته ناکام یې دی درته مخکې نه وخاندي او دی په دې خندا خندا کې تا ته وایي مړه وایي مونږ لا څه لیدلي دي وایي دا خدا بابا جی مړ شو بس کمزور او ضعیف او د ګردو مسله ورته دغه کاکا مړ شو د کینسر او زه چې یم که نه زه خو لا ځوان یم دا کمزور سوچ دے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا ملوک و حضور و خداوند کیا کیا دکھائے گا تو روز تا چند کیا کیا اجل نے بچھاڑے تنو مند کیا کیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سکندر اعظم د 30-32 سال په عمر کې یو نوجوان او په 12 سال کې هغه په نیمه دنیا باندې حکمرانی کوله انسانان ذبح کړل انسانان خوسکه سپی چیلې ګډي بيزه غواګانې ذبح کړلې داسې د ظلم انتها ته رسیدلې داسې د ظلم انتها ته رسیدلې چې دومره قتل عام دغه سړی جوړ کا او تاسو دغه انسان زندگی مطالعه کړئ چې کله د مرګ ټیم راغی دی په یو جنگ کې په غشي باندې ولګېده او د مرګ ټیم راغی بس ضعیف شو کمزور شو کنه
هغه انسان چې په نیمه دنیا باندې هغه حکمرانی کوله، هغه رب کائنات داسې د منګکوري غوندې عاجز کو، مړې کو، قصې ورله ختمه کړله. شداد جنت جوړ کا، هغه پاورفل مال دولت والا سړی رب په یو داسې انداز باندې مړ کو، قصې ورله ختمه کړله او موږ ته وښودله ان بطش ربک لشدید، موږ ته وښودله ولا یوثق وثاقه احد، موږ ته وښودله ولا يعذب عذابه احد، موږ ته وښودله اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. د موسی علیہ السلام په دور کې په ځمکه باندې جګړه وه، یو ویل زما ده بل ویل زما ده. وایي موسی علیہ السلام د ځمکې نه تپوس کو، وایي ته د چا یې؟ وایي ځمکې ورته وویل چې نه د دی یم او نه د دی یم بلکې دا دواړه زما دي. یو سړی په لار باندې روان و، بل یو سړی لګیا و، قبر یې کنسته. هغه ورته ویل وایي څه کوې؟ وی ځان له قبر جوړومه. هغه سړی مشر سړی و، هغه ورته ډېره ښکلې خبره وکړه، وی ځان له قبر مه جوړوه، ځان دې قبر ته جوړ کا. ته به کله ځان قبر ته جوړې؟ الموت یاتی بغتتن، مرگ اچانک فیصله ده. والقبر صندوق العمل، قبر د عمل یو صندوق ده. اوس خو دا صندوقان بند پراته دي نو پته نه لګي چې دننه پکې هیرې او جواهرات پراته دي او که نه دننه پکې ماران او لړمانان دي. اوس پته نه لګي، کله چې دا قبرونه کولاو شي نو پته به لګي. واذا القبور بعثرت، یو ورځ داسې ده دا خاموشه قبرونه به کولاو شي. یو ورځ داسې ده یا ویلنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یو ورځ داسې ده منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. دا قرآن دی، دا قرآن دی، منگ تا زمانگ دا زندگی حقیقت بیانی، منگ سترگی پٹی کڑی نو منگ تا پتہ نہ لگی. یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، اے خلقو اتقو ربکم، اتقو ربکم، ویرے گئی دخپل ربنا. کم رب؟ ان زلزلة الساعة شیء عظیم، چی عظیم الشان زلزلہ براول.